وثاني اثنين إذ هما في الغار الله یا دویم دو ملګرو نه یاد کا کله چې دی په یو غار کې دننه پاتو کله چې ملګري ته وی غپه کېږه ما غم مه کوه ان الله معنا الله زمونږ سره دی حضرت ابوبکر صاحب وی د الله پیغمبر کافران راغلي دي غر د پاسه راغلي دي غار د پاسه ګرځي راګرځي ګنې خپل خپو ته مو کتل ان زمن من به وویني رسنا څه ضرر راورسئ ابوبکر صاحب سره د ځان غم نه و د نبي علیه السلام غم ورسره ځکه ورته وایي هسې نه چې موږ ته وګوري څه ضرر راونه رسئ نبي علیه السلام ورته وفرمیل غم مه کوه یریږه ما ان الله معنا الله موږ سره دی الله به مدد کوي الله تعالی به حفاظت کوي حفاظت لپاره الله ذوالجلال یو قنطره راواستوله او یو جولاګی راواستو نو جولاګي جالی وتړله د غار په خوله باندې قنطرې د غار په خوله کې جاله واچوله په هغو باندې ناسته وه هګۍ شاپي نو دی وایي دا کافر وایي چې کوم کسان یې ځان سره راروان کړي دي د نبي علیه السلام اندازه اخلي هغوی ورته وایي په دې دې لار راغلی دی پلې بیا هم والې دی پلې بیا هم معلوم کړی دی په ګټو کې هم پته لګولې ده دومره هغوی قیامت شناس وو دومره هغوی دومره پوهېدل دومره هوښیار وو دومره تجربې وه ویې دې پورې راغلی دی انا دا نور ورته وایي چې در دې راغی نو دې غار کې خو مخې ته وګوره په کومه ور دننه شو دې کې خو جالی لګېدلي دي جولاګي جالی یې تړلې ده او دې قنطرې پکې هګۍ جوړې دي او جاله کې ناسته ده او دا خپلې هګۍ شاپي نو چې غار ته دننه کېدل نو دا جالی یې ولې نه ختمېږي دا قنطره به ولې دلته ناسته وه هغوی چې وي هسې خبره کوي چې دې راغلي حالانکې هغوی ټیټ وي چې دې راغلي دي د هغوی سګنلې صحیح وي نبي اسلام ورته وایي یریږه مه الله موږ سره دی نو ابوبکر صاحب صحیح دیدن په دغه ځای کړی دی او هغه دیدنونه چې هغه کوم کړي دي او د محبت په انداز کې کړي دي نو هغه حضرت عمر صاحب ورته کله کله وي عمره حضرت عمر صاحب ورته ابوبکر زما د ټول ژوند نیکۍ واخله زما د ټول ژوند منځونه عبادتونه واخله زما روژې واخله زما صدقې واخله زما ټول عبادتونه زما ټولې نیکۍ واخله ابوبکر یو سودا را سره وکړه څه سودا وکړم وایي ستا په غار سور کې چې نبي علیه السلام سره کومې 3 ورځې تېرې شوي دي هغه 3 ورځې ما دې راکړه او زما د ټولې زندګۍ نیکۍ واخله ابوبکر صاحب ورته وایي عمره دا خو ته یوازې دی چې ما سره سودا کې و عمره که د تمامې دنیا خلک راجمع شي او ټول په ټول ماله خپلې نیکۍ راکړي قسم په خدای که د غار سور یو لمحه هم ورله ورکړم دا خو الله ماته راکړي دي دا سعادت دا خوشقسمتي دا خوشبختي دا خو زما وه الله تعالی ماته نصیب کړه بیا چې روان شو د غار سور نه په 3 ورځ ووتل ان عمر صاحب ابوبکر صاحب کله د نبي اسلام نه مخکې شو کله به دې رسته شو کله به دې یو خوا شو کله به دې بل خوا شو نبي اسلام ته ابوبکر دا ته ولې مخکې رسته کېږي هاخوا دې خوا کېږي هغه ورته وایي د الله پیغمبره زما په زړه کې شک شي مخکې د دشمن حمله ونه کړي نو زه مخکې روان شم چې راځي نو اول به زه یم مخې ته نو بیا مې لکه شک شي ته مخکې ځې چې که شاته نه ونه کړي نو یې شاته شم کله به دې طرف نه ونه کړي کله به دې طرف نه ونه کړي په دې حساب باندې تل معبد دا یو ابای ده د هغې کور خواته ورسېدل په خوشي دشته او په یو خوشي بیابان کې د هغې یو جونګړه وه هغه ځای ته ورسېدل هغې ته نبي اسلام ډېر زیات وږی شوی دی څو ورځې وشوې سفر هم دی د عربستان دشتې د عربستان غرونه او دومره سخت سفر هغه ځای کې ابوبکر صاحب ته وایي یاره دی دلته وګوره که چې څه خوراک میلاو شو ابوبکر صاحب لاړ هغه ابای ته وایي ام معبد ته ورته وایي د خوراک څه شته نه او د ما سره څه نشته وایي تاسو دلته څه وایي زموږ ګړي بېزې دي بس هغه ساتو نو یې پای سره نشته نه پای ګړي ښودي دي بېزې ښودي دي تللي دي او پای خو هغې کې وایي نو هغه خو نشته دی په موږه نو وایي دا یو بېزه چې ولاړه ده نو دې کې پای نشته او معبد ورته وایي دا خو وچه ده ښه په ټیپه ده دې کې پای چېرته دي دا خو ځکه پاتې شوې ده د کنډک نه چې دې کې پای نشته دا تللی شي کمزورې ده نو ابوبکر صاحب ورته وایي
چې که اجازت وي موږ یې نه لوله شو لیونی دی دروغ دي ته پوهېږي هغې کې څه دي پټه پټي به ده دا ته څه خبرې کوې دا څه د کم عقلو غوندې خبرې کوې ابوبکر صاحب ورته وایي چې ته اجازت راکړه نو که څه دار مار پکې نو موږ له به راکړي که نه اجازت دی خو هغې کې څه دي د خدای بنده ته ګورې نه ورته په هغې باندې نبي علیه السلام په لاس راښکلي دي یا ابوبکر صاحب په لاس راښکل نبی اسلام معجزه وه بس هغې تشي راوپړسول شخوند یې مات کړ غلام ترې راډکه شوه او پای ته یې اخیستل شروع شو پای ته یې واغوستل دومره ته یې واغوستل چې ابوبکر صاحب نبي علیه السلام ته وړاندې کړل ویې وڅښه نبي علیه السلام وڅښل بیا نور وڅښل ښه موړ شو چې ښه موړ شو نو ابوبکر صاحب وخندل خوشحاله شو یو بل ځای کې بیا یو حدیث کې ابوبکر صاحب وایي نبي علیه السلام چې پای وڅښل وایي چې ښه موړ شو نو زه وایي دور یې وڅښل چې زه خوشحاله شوم دور یې وڅښل حتی رضیتو تر دې پورې چې زه خوشحاله شوم نو چې یو بنده خوراک وکړي نو چې څوک خوراک وکړي هغه خوشحاله شي که نه چې څوک وږی دی هغه خدمت وکړي نه خو به له هغې نه خوشحاله وي چې دا مېلمه دی زر خوراک وکړي نو سخت شي چې زه وکړم چې زه اوس زما طبیعت ښه شي زه وږی یم ابوبکر صاحب وایي نبي اسلام پای وڅکل حتی رضیتو تر دې پورې چې زه مې خوشحاله شو حالانکې خپله وږی دی معلومه دا شوه چې د نبي اسلام مړېدل دا د ابوبکر صاحب خوشحالي وه چې دوره حد ته سړی په محبت کې د پیغمبر ورسېږي هغه ویزه چې وه د هغې نه وروستو 18 کاله دی په دغه لنګون پای کړي لنګون نه خو ځکه لنګون یې ووایه 18 کاله دا په دې پای بیا دې نه وروستو کړي دي دا د نبي اسلام نه وروستو د نبي اسلام وفات شو هم دا ویزه وه او دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافته پورې وه او دې دقسې پای د هغې نه وروستو کړي دا د نبي اسلام معجزه وه نو بیا چې کله مدینې ته راغلل نو د مدینې خلک ورته استقبال ته راوتلي او چاپېره دي ابوبکر صاحب یې پېژنده نبي علیه السلام یې نه پېژنده بعضې خلکو نه پېژنده نبي علیه السلام یې نه و لیدلی نو ابوبکر صاحب ته چې کتل نو هغوی وي ګنې دا نبي علیه السلام دی خلک د ابوبکر صاحب خپل وضع قطع خپل شکل جامه پیزه خپل ځان داسې جوړ کړی چې د نبي علیه السلام او د ابوبکر صاحب پته نه لګېده نو ابوبکر صاحب خلکو ته بیا وویل نه زه خو د ده یو خادم یم زه خو د یو غلام یم زه خو د یو صحابي یم او تاسو چې چا انتظار کوئ هغه دا دی بیا د هغه بهرحال عرض مې دا کولو چې الله پاک وفرمیل که تاسو د الله سره مینه کول غواړئ نو د پیغمبر سره مینه وکئ نو الله وایي ته به په ما نه زه به په تا مین شم خدای دې موږ ته د خپل پیغمبر محبت را نصیب کړي مزید دې سره متعلق د ابوبکر صاحب یو څو خبرې یا نور بیا دي خو هغې باندې وخت لګېږي بیا نه وخت لګېږي الله تعالی هغه انشاءالله په بله مکارده ووایم خدای دې موږ ته د خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کړي محبت چې څه ته وایي نبي اسلام په جنګ خندق کې چې کله اواز وشو نبي اسلام شهید شو اواز ولګېدو نو هغه اواز تر لرې لاړ صحابه ګډوډ شو دا په جنګ خندق په هغې کې په جنګ احد کې دا ځکه د احد میدان ته چې دا کوم عمرې د حجات تللي دي حج ته تللي دي عمرې ته تللي دي تللي دی هغه جنګ احد میدان جنګ کې تاسو صحابه شهیدان پکې پراته دي او نبي اسلام چې کوم ځای کې پناه غر کې اخیستې هغه داسې اړخ ته یو ځای دی هغې ته اوس کانټرټا لګولې خلک ورته نه پرېږدي نبي اسلام هغه ځای ته په شا شا تللی مخ مبارک دی وینې بهېږي غاښونه مبارک شهیدان شوي دي پکې ډېر سخت تکلیف ورته رسېدلی دی خو اواز ګډ شه شیطان یې اواز وکړه شیطان الا ان محمد قد قتل نبي اسلام وفات شه شهید شو هغه اواز په صحابو دومره دروند لګېدی چې سود یې کار نه کو بیا نو بس کافرو ته اسان شو چې سړی بې دغه شي که نه نو بس بیا خو بیا د ده د خپل ځان په اختیار کې نه نو دا ځکه دی دغه دا شکست خوړلی و نو چې کله هغه اواز مدینې ته ولاړ نو مدینه کې زنانه بار راووتې مینه دې ته وایي ښه موږ په نبي اسلام باندې هېڅ مینه ونه کړه موږ د نبي اسلام د محبت هېڅ قدرداني ونه کړه یا ما د خپل ځان لپاره هر څه ته تیار یم خپلو بچو هر خدمت ته تیار یم د خپل ځان سهولتونه څه خو د نبي اسلام په باره کې ما د مینې څه ونه کړل چې د هغه روح ته زه څه خوشحالي ورسوم درود شریف کې ووایم د هغه په نوم باندې څه صدقه ورکړم نور څه او موږ کامیابي هغه ده چې موږ نبي اسلام سره محبت وکړو نو چې خبره ګډه شوه نو مدینې خلک دا زنانه هم بار راووتې یو زنانه د انصاریه د انصارو صحابه د انصارو مسلمانان نه ده هغې ته چې پته ولګېده نو هغه روانه شوه تپوس کوي یو نه بل نه
پوخ باندې پوخه باندې سوره ده مخې ته یو سړی راغی ورته وایي ما بال محمد ورته وایي د محمد علیه السلام سهال دی دا صحابي خو ګډوډ و دی خو ډېر پریشان و دی ورته وایي وایي ما ته پته نشته دور راته پته ده چې ستا روح چې دی ستا خاوند چې دی نه شهید شوی دی د نبي علیه السلام نه دې خبره اواز مې اورېدلی دی خو پلانی خورې ستا خاوند مې لیدلی دی چې په وینو کې لګپت پروت و ورته وایي زما خاوند پرېږده د نبي علیه السلام حال راته ووایه نبی علیہ السلام د دغه ځای نه روانه شوه مخکې لاړه یو بل صحابي مخکې ورغی ما بال محمد د نبي علیہ السلام سهال دی هغه ورته وایي ما ته هم پته نشته افو خورې ستا مشر ورور مې ولیده چې هغه شهید شوی دی او دې ورور مې پرېږده زما د نبي علیہ السلام باره کې خبره ده ورته وایي ما ته د نبي علیہ السلام پته نشته خبره مې اورېدلې ده چې شهید شوی دی نور نه یم پوه مخکې مینه دې ته وایي چې په خپل یو نبي اسلام د تبوک غزا اعلان وکړو هر ځای خپله چانده راوړه یو زنانه دا ورته وایي الله پیغمبره جنګ او خلک روان دي خپل نومونه یې لیکلي دي او زما په کور کې ځوان نشته ستا دې نه مخکې یو جنګ شوی دی نو زما خاوند پاڼې کې شهید شوی دی ان ویې اوس څه وکړم نبي علیه السلام ته وایي څه خبره وکړم څه چل وکړم ورته وایي د الله پیغمبره دا ماشوم مې راوستی دی دی به زما د طرف نه ځان سره بولي او دی د الله بندې دا خو ماشوم بچی دی خو پای وي دی خو سینې ته پروت دی دا خو د غېږې ماشوم دی دی به څنګه بچ کومه دی به څنګه ساتم د جنګ په دوران کې د ده خدمت کول د ده له پای ورکول د ده اوده کول پاسول د ده لبول او د دا به څنګه کېږي او دی د الله حبیبه دې له خو یې نه در کومه دې له نه در کوم چې ته به له خدمت کې ته به له خیال ساتې ته به د پایو د ډزو کېدو ویښېدو غم کې دې له در کومه چې ستا صحابو کې داسې صحابي چې وسله ورسره شته خو ورسره ډال نشته انو دا ماشوم به ورله ورکړي نو چې جهاد کوي انو چې دې توره چلی لګیا دی نو کافر د طرف نه که چېرې غشې راته توره راته نو دا ماشوم دې ورته مخې ته کوي زما دا بچی به ورته مخې ته کوي نو غشې به په ده راځي نو هغه صحابي به د ګزار نه بچ کېږي نو یې دې زه دې ته در کوم د ډال کار به دې واخلي محبت جس کو کہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے فقط ایک بار ہوتی ہے خلوص دل سے ہوتی ہے محبت سے ستوي د پیغمبر او د الله مینا هغه ګران کار دی هغه ډیر زیات الله دې موږ ته د خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کړي خدای دې موږ ته د عبادتونو آسان شي د شپې پاسېدل آسان شي د مال قرباني آسان شي د جان قرباني آسان شي د اولاد قرباني آسان شي دا هر څه آسان شي خو چې د خدای او د الله د پیغمبر مینه په ډکې راشي
چې مینه پړه کې را نشي نو منافقان نبي اسلام په سرونو بسر کې ولاړ دي خدای پاک وایي دا کافر دي ظالمان دي ځکه چې دوی کې مینه نشته الله دې موږ تاسو ته اتباع د نبي اسلام را نصیب کړي الله ذو جلاله په دا خبرو باندې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين